جی نورالامین صاحب خیر زمان لره د مانیرا نه یو خبره وکړه چې رایاده مې شوه چې دا میلمه به بیا کله راځي او داسې میلمانه راغواړئ نو څنګه چې ما خپلو اورېدونکو ته وړاندې کې عرض کړی و چې ستاسو به مخکې به ورته وایم چې ځکه زما نه خو مشر دی زما استاد دی او زه ډېر قدر کوم نو زه ورته نشم ویلی خو ښه وایه خیر زمان لاله دا خبره وکړه او داسې شوه لکه دا چې ټولو اورېدونکو وکړه دا کومه سلسله چې موږ شروع کړه د ولیانو داسې چې تاریخ کې چې کم تیر شوي نور شخصیات دي داسې د دې په اړه باندې نو داسې به دا سلسله به روانه ساتو جي انشاءالله ثوابای به اول وکړو نو چې ثوابای نه کې خیري فارغ شو جی بیا به پښتونخوا مردان ته ور واوړو داسې پېښور ته تر څوره چې زمونږ وس دی او تر څوره کولی شو که نه کېدای شي چې بیا د دغې نه وایي ډیوې نه ډیوه بلیږي که نه کېدای شي بل څوک د بلې سیمې بیا نور کسان تازه دم او جی څېړنکاران راشي او هغوی بیا چې دی نو هغه اوچت کړي زمونږ کار هم دقه دی چې مونږ ورته پاس وکړو کټ په ځوانان لګوي ما خو دوی ته په وړاندې کې خپلو اورېدونکو ته وویم تاسو جي چې دې ته مه ګورئ چې ډیوه د چا لاس کې ده د ډیوې نه رڼا واخلئ جی السلام علیکم جی आवाज دې ډېر په مزه راځي ورجاره لږ صحیح ځای ته شه صحیح دی جی وایي هرکلی درته وایو څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه جي مهرباني بلال جي طبیعه خبرې کوم د لاره بس پښتونخوا نه هرکلی درته وایو جی ډېره مهرباني دا څنګه راغی شکر دی د خیره سره خیر دی جی زه به تاسو هم وتاسو ارشاد جی بالکل وایه دا تاسو راځوي چې زمونږ د پښتنو سره د کوم یو نوم کاو زمونږ د پښتنو سره خانو جی جی دا چې لګښتنه مو پښتنو سره لګا چې پښتانه په باندې بللې جی جی بالکل دا چې د هندوستان د کوم پښتانه آی څنګه کوم څه او څنګه به تاسو ته پښتو وایي جی تاسو په څه ډېر دی په دویم سوال ګلاب علیم پوه شوې دا دویم سوال لا دوباره وایه د خان په خبره خو ستاسو زه پوه شوم دیم دا څه لغوي چې په هندوستان کې کوم انډیا کې کوم پښتانه دي که نه جی جی کومې قبیلې سره تعلق ساتي او پښتو ولې او که نه صحیح شو جي صحیح پوه شو جي ډېره مهرباني جواب درله درکوو ښه جي مهرباني پر ټولو پښتنو خاطر ډېره مننه وعلیکم سلام دې زلمي چې کوم سوالونه دوه وکړل نو لومبی خو ډېر مختصر جواب دی چې خان د پښتو ټکی نه دی جی خان اصل کې د ترکۍ ژبې لفظ دی جی او دا د افغانستان په خواوشا کې د ترک واړه ریاستونو د ترکمانستان نو هغې ته به خانیټ وي جی نو د هغه خانیټ مشر ته به خان وي نو د قومونه د یو بل نه ټکي اخلي اثر اخلي زمونږ ټکی چې دی نو هغه زمونږ مشر دی زمونږ کوم مشر یا زمونږ نور نومونه هم شته دغه خپل نومونه دي خان زمونږ خپل توری نه دی او دا مونږ ته دلته کې چې دی نو په هندوستان کې چې کوم پښتانه دي نو هغې ته خلک وایي او دلته چې کوم غیر قومونه راغلي دي یرغلګر هغوی بیا چې مونږ کې کومو خلکو له جایدادونه ورکړي وو او هغوی چې دی نو هغوی سره تعلق جوړ شو نو هغوی بیا خطابونه چې ورکول نو خان بهادر او نواب او ارباب او دا قسمه خطابونه جی او بل سوال د دوی دا و چې پښتانه چې کوم په هندوستان کې ډېره دي نو هغوی کومې قبیلې سره تعلق ساتي او هغوی پښتانه دي که نه دي هندوستان کې چې کوم دی نو په مختلفو ښارونو کې شته دی لکه د روهیلکند ریاست خو ټول د دغه د پښتنو د دې نه علاوه د بوپال کې یو بله سیمو کې پښتانه دي په دې باندې چې دی نو زمونږ یو پښتنه پیغله ده د بی بي سي څانګې نماینده وه هغې په دې باندې ډېر کار کړی دی ورته 10 کتابونه یې ټول لیکلي دي جی او هغه ټولو سره تللې ده هندوستان ته خلکو سره میلاو شوې ده نو هغې د هغې دغه ټول دغه نچوړ دا دی د هغې دغه ټولې څېړنې جی ما نو اوس د هغه بي بي نوم ویل چې زمونږ کلي ته هم راغلې وه د
صفي علیم صفي علیم صفي علیم ما سره ملاو شوی هم دا ما د خپلو کتابونو سیټ هم راکړی اوس زموږ نه مشره ده جی خو لکه اوس هم ډېره اکټیو ده اوس ریټایر شوې هم ده خو لکه بیا هم ګرځي او په هندوستان کې خصوصا هغې ډېر لوی کار کړی دی د پښتنو په تاریخ باندې جی او هغې چې کوم دی نو تر زنانو پورې د هغې په کتابونو کې تصویرونه دي د هغه ځای چې اوس هم کوم خانان پاتې دي مشران جی پښتانه د هغې د بیبیانو چې چا اجازت ورکړو نه یې تصویرونه شته د هغې د بچو شته په هغې کې خال خال چې ته د مشرانو له پښتو ورځي جی لکه مثلا کلی دی په دغه کلي کې 600 کورونه دي جی په دغه 600 کورونو کې به 6 مشران داسې نیکان جی یا 10 یا 15 چې هغې له پښتو ورځي جی او باقي ټولو نه ژبه تېره شوې ده دا د بدنصیبۍ خبر د بدقسمتۍ ما صفیې بیبي ته هم دا وویل چې د دغه تحقیق سره سره ستا دا ذمهواري جوړېده چې تا دوی ته ویلی وی چې تاسو خپله ژبه هیره کوئ نو تاسو به ستاسو شناخت به هم ختمېږي جی لکه چې کوم کام خپله ژبه هیره کړي نو دنیا هغی هیر دنیا ځکه غي چې اوس خو مونږ پښتو وایو نو جی تاسو وایي چې مونږ د هغی اولاد یو مونږ جی ته لاس نیسئ خو چې مونږ یې هم هیره کړو بیا به چاته لاس نیسئ نو دا ژبه چې دی دا د خدای پاک طرف نه نعمت دی زه ورته دا ما هغې ته دا ووایم نو په هندوستان کې چې کوم دی نو یوسفزي هم شته جی په ډېر تعداد کې جی لکه مثلا نواب نجیب الدوله چې و د روهیلخند جی. هغه د مانیری معنی راو جی نو د دا کې چې د چا ډېر لوی کردار دی وزیر اعظم هم پاتې شو چې کله مغول ته بیا اقتدار دغه پرېښود احمد شاه ابدالي نو دی ورسره وزیر اعظم وټاکه نواب نجیب الدوله جی نو د یوسفزو خو پکې ډېره ونډه ده لکه د جی. نورو په مقابله کې دا نور پکې لږ لږ او یوسفزي پکې جی او هلته چې کوم پښتانه دي نورالامین صاحب د یوسفزي دي یا نور دي نو د هغوی دود دستور زمونږ په شان دی که نه هغه جدا دی زموږ نه هم بعضې پکې ډېر سخت دي جی چې څومره پورې شوني لکه چې څومره اورېدلي دي ما جی لکه د صفي علیم نه یا د هغې د کورونو نظام چې کوم دی نو هغه دننه په کورونو کې جی خانداني نظام د زنو کورنو چې کوم دی نو هغه د 14مې او د 15مې سره د پښتنو دی جی ځکه چې هغوی خو په خپله هغوی سره یو احساس دا شوی دی چې زما نه د هر څه روکېږي جی څنګه چې د جبر وکړه شوې ده نو دا احساس وشي چې زما نه دا نور هم ورسره وکېږي زما دا کلتور زما دا دود نو هغه مشرانو ته صرف پته وه نو هغه مشران خو د یار پروزن ان د پاسټ هغوی خو د نن هغوی یا د 100 کالو دي یا د 10 کم سلو دي نو هغوی چې څه لیدلي دي نو مکه 100 کاله مخکې نو هغوی اکه شانه کور چلول غواړي هغه نظام په اکه طریقه یې دې پښتونخوا ته هم لا نه دي راغلي چې دا وویني چې لکه دې پښتونخوا کې څومره بدلون راغلی دی سره د دې چې موږ د خپل روایت د خپل دستور سره د هغې په غېږ کې راځي بدلون راځي خامخا راځي او جی خو لکه هغوی زموږ نه هم سختي په بعضې خبرو کې جی لکه د چې کومو خلکو هلته دورې کړي دي دا ټیک ته چې ځینې خاندانونه چې دی نو اربنایز شوي علاقې چې کومې ښاري جی نو هغوی به خو خامخا دا ښار سره به پکې بدلون راغلی خو چې کومې مشران دي لکه تر دې حده پورې د هغې کشران د هغوی په دغه کې سینسټیو وي یا دورې یېرېږي وایي چې د باباجي مخکې دا خبره نه کوو هسې نه چې هغه مو ولي جی لکه هغه ټوپک مار غوندې دي که نه لکه داسې ټیپیکل پښتانه دي روایتي جی د زنې په کله او د کورنو دود دستور او رواجونه یې هم شته هغه شان جی خو بدنصیبۍ دا ده چې پښتو ژبه ترې نه هېرېږي ژبه ترې او زیاته تېره شوې ده نو چې پښتو هېره شوه نو دا دود دستور به هم ورسره ځي بیا جی لکه دود دستور به هم نه پاتې کوي جی نورالامین صاحب یو بل اس ام اس راغلی دی ملګري کړی دی او زه وقار د شاه منصور نه تاسو ته سلام کوم او د نورالامین یوسفزي صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ته یې دومره قیمتي خبرې وکړې مننه ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان څنګه شکر الحمدلله خیر دی دیواره زموږ کال ملاویږي تاسو څه کوئ نه جان جی ډېره مننه خپله پېژنګلو را سره وکړئ او پوښتنه څه کول غواړئ زه ثانیه د بونیر چینګلې نه خبرې کوم جی ثانیه د بونیر چینګلې نه خبرې کوم هرکلی درته وایو جی ډېره مننه تاسو ښه یې بھائی جان شکر الحمدلله خیر دی تاسو پروګرام ډېر ښکلی دی موږ یې ډېر په شوق سره ولو جی ډېره مننه او څه پوښتنه به لرئ بس پوښتنه خو څه نشته په لومړي ځل زموږ کال میلاو شو نه
ډېره مننه په وړومبي ځل یې کړې خو اخرنی ځل کوی ما یو جهان مننه او دغه شان زمونږ خپرونو ته راځي زمونږ خپرونه واوري او بیا د هغې مطابق چې کوم دی ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو نورالامین یوسفزۍ صاحب زمونږ سره د هر ګل په ورځ باندې به راځي او ستاسو سره به خبرې اترې کوي. نورالامین صاحب یو دمه نه اخلو ستړی شوی به ډېر زیات دی.